هغه تجاران او کاروباریان خلک چې دروغ وایي او دوکې کوي. دا حضرت معاذ بن جبل او عبدالله بن عمر رضی الله عنهما څخه روایت دی چې شیطان خپل زوی زلمبور ته وایي خپل لښکر یوسه د بازار خاوندانو ته، یعنی په بازار کې معامله کوونکو ته. نو دوی ته ښایسته کړه درواغ، قسم اخیستل، د خلکو خطا ایستل، چم او خیانت او د لومړني راتلونکي او وروستني وتونکي سره ملګری شه. کتاب احیاء علوم الدین. یعنی د دې لپاره چې شیطان په بازار کې معامله کوونکي خلک ډېر وغولوي او په هغوی باندې ډېر ګناهونه وکړي، نو خپلو زامنو ته وایي ولاړ شئ، کوم خلک چې بازار ته راځي هغوی ته هر ډول ګناه ښایسته کړئ، لکه درواغ ویل، قسم اخیستل، د بل مسلمان ورور دوکه کول، و مشتری او یا بل چاته چم او دوکه ورکول او خیانت کول، او د هغه چا ملګری شئ کوم چې بازار ته تر ټولو مخکې راځي او تر ټولو وروسته ځي. یعنی کوم څوک چې په بازار کې ډېر وخت تېروي نو د هغه سره ملګری شئ. یادونه: په کتاب احیاء علوم الدین کې راځي د شیطان 5 اولاده دي. دا 5 اولاده هر یو ځان ته وظیفه لري. په هغو کې د یوه نوم زلمبور دی. د زلمبور وظیفه دا ده چې په بازار کې خلک خطا باسي او خلکو ته د ګناه د کولو وسوسه وراچوي او ګناه ورته ښایسته کړي. ګران ورونو، په نن زمانه کې تجاران یا کاروباریان خلک اکثریت یا بعضې دا یو عادت لري چې کله یو داسې خریدار کس ورته راشي چې هغه لږ ساده غوندې وي او یا کوم کلیوال غریب ناخبره سړی وي، بیا نو کاروباري سړی دا سوچ کوي چې هسې یې خطا باسه دغه دې موقع ده. نو بیا په قسمونو او دوکې سره د کمزورې کمپنۍ 2 نمبر شی د اصلي کمپنۍ په قیمت پر خرڅوي او خپلې پیسې هم پوره ترې اخلي. هغه خوار چې کور ته ولاړ شي نو وروسته خبر شي چې دا تجار یا دوکاندار خطا ایستلی یم. نو اوله خیره یې دا وي چې اخ ظالمه، خدای دې خانه خرابه کړه، څنګه دې خطا ایستلم؟ تا قسم خوره خو قسمونه راته اخیستل چې زه سم د ایمانداري سودا در سره کوم، نو بیا دې ولې دوکه کړم؟ او چې کله بیا یو سپینګیره یا کوم غریب سړی خطا باسي نو هغه بیا بیخي د زړه له درده ښېراوې ډېرې ورته کوي، ځکه د هغوی خوارانو خو نور څه په وس نه وي ورسره پوره، او د داسې خوارانو آزار هم ورپسې شي ځکه هغوی دا پیسې په ډېرې خوارۍ او مشکل سره ګټلې وي. وایي د خوار ده یا ژړا ده یا ښېرا ده. افسوس، هغه بدبخته دوکاندار خو په دې خوشحاله شو چې نن مې ګټه زیاته وکړه، خو په دې څه خبر وي چې زه ژوندی یم د دې خوارانو ښېرا او د زړه درد به راپسې وي، او خپل په حلاله روزي مې حرامه ګټه کړه. او دغسې تجاران یا کاروباریان خلک بیا د زړه په خواشینۍ، ډپریشن او نورو غمونو اخته وي او پریشانه خفه وي، له ژونده یې بیخي زړه موړ وي. ښه جایدادونه لري، په کروڑونو پیسې لري، خو بیا یې هم زړه داسې غمجن وي چې هیڅ سکون نه لري، او داسې وي لکه د ټولې دنیا انسانان چې د ده څخه مرور وي. د خواشینۍ خبره خو دا ده چې نن سبا مور و پلار د خپل زوی څخه دا پوښتنه هم نه کوي چې زویه ستا کاروبار په حلاله ګټه روان دی او که خلکو ته دوکې ورکوي، او نه هم ښځه د خپل خاوند څخه دا پوښتنه کوي. دلته ټول په ډېرې ګټې خوشحاله دي، په حرام و حلال څوک سر نه ګرځوي. راځئ چې په دې اړه نبي علیه الصلاة والسلام مبارک څه فرمایي. په یو حدیث شریف کې راغلی دی، نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي څوک چې داسې کوم شی پر چا وپلوري چې عیب او خرابي پکې وي او سوداګر اخیستونکي ته دغه عیب ښکاره نه کړي، نو دغه ډول انسان به تل د الله جل جلاله په غضب اخته وي. او په یو روایت کې راغلی دی چې پر هغه به تل د الله جل جلاله فرشتې لعنت وایي. اوس پوښتنه دا ده، باسې داسې کاروباریان خلک شته چې خریداران خطا باسي دروغ ورته وایي او دوکه ورکوي، مال خو یې حرام شو، خو دا سړی صدقې هم کوي، آیا دا صدقې کومه فایده ورته کوي؟ جواب: په داسې حرامه ګټه کې صدقه خو بیخي ثواب نه لري بلکې ګناه کار دی. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت کوي چې نبی علیه الصلاة والسلام مبارک وفرمایل څوک چې حرام مال ترلاسه کړي او بیا یې صدقه کړي د ده لپاره په دې صدقه کې هیڅ اجر و ثواب نشته، البته ګناهګار دی. کتاب ترغیب جلد نمبر 2 صفحه نمبر 549. په یو بل حدیث شریف کې راغلی دی چې نبی علیه الصلاة والسلام مبارک وفرمایل څوک چې په ناروا طریقه کوم حرام مال لاسته راوړي
او له هغې څخه صدقه او خیرات وکړي نو دغه صدقه به یې نه قبلیږي او په دې کې چې څه په خپلو اړتیاو او مصالحو کې مصرف کړي نو په هغې کې به برکت نه وي او که له مرګه پس یې په ترکه او میراث کې پرېږدي نو دا به د هغه لپاره د دوزخ توښه وي باور وکړئ چې الله تعالی بدي په بدۍ سره له منځه نه وړي یعنی د حرام مال صدقه او خیرات کول د ګناهونو د بخښنې وسیله کیدی نشي بلکې بدي په نیکۍ سره له منځه وړي یوه ناپاکي په بله ناپاکۍ ختمېدی نشي کتاب مسند احمد اوس هغه تجاران او کاروباریان خلک در یادوم چې په حلال کسب سره حلاله روزي ګټي راځئ چې د هغو په اړه نبي علیه الصلاة وسلام مبارک څه فرمایي حضرت معاذ رضی الله تعالی عنه روایت کوي چې نبی علیه الصلاة وسلام مبارک وفرمایل ډیر پاک کسب د هغه تاجر دی چې کله خبرې کوي نو دروغ نه وایي او چې کله کوم امانت ورسره وي نو پکې خیانت نه کوي او چې کله وعده وکړي نو بې وعدې کیږي نه کله چې کوم شی اخلي د هغه بې ځایه بد نه وایي او کله چې کوم شی خرڅوي د هغه بې ځایه صفت نه کوي کله چې په ده باندې د چا حق وي نو په ورکړه کې یې سستي نه کوي او کله چې د ده په چا حق وي په غوښتنه کې یې سختي نه کوي کتاب کنز العمال اول جلد او په یو بل حدیث شریف کې راځي حضرت انس رضی الله تعالی عنه روایت کوي چې نبی علیه الصلاة وسلام مبارک وویل صادق تاجر به د قیامت په ورځ د عرش تر سوري لاندې وي کتاب کنز العمال ګرانو مسلمانانو ورونو زموږ د نننۍ ورځې موضوع په همدې ځای پای ته رسیږي انشاءالله په همدې موضوع باندې به وروسته بله ویډیو هم در سره شریکه کړو د حکایات مصنوي شریف فیسبوک پاڼې لخوا وړاندې کیږي